السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به او فټ پاټ به. نننۍ ویډیو ډېره اهم ده ستاسو لپاره چې تاسو پکې د بیډشیټ باره کې ډیزاینونه وګورئ او خوښ کړئ پکې او د دې متعلق تاسو ته څه آګاهي وشي، معلومات درته حاصل شي. نو موږ نن راوړي دي ستاسو لپاره ډېر شی بیډشیټونه چې په هغې کې د کاټن بیډشیټ هم دي، سلکي کپړې والا هم دي، برایډل هم دي او هر قسمه بیډشیټونه پکې دي. تاسو وګورئ دا ښکلي بیډشیټونه. د دې باره کې بیا وروستو یو څو خبرې کوو. نو دا بیډشیټونه وګورئ ښه په تسلۍ سره او ډیزاین پکې وګورئ چې ډیزاینونه پکې څنګه ډیزاین شوي ده، دې سره میچنګ کې بالښتونه څنګه دي، دې سره رضایي څنګه ده، دې باندې ګلکاري څنګه شوې ده. دا ټول تاسو وګورئ. زه سره بیا دې باره کې تفصیلا خبره کوم. حاجی لږ ډېر بیډشیټونه مو کتل، خو لږ صبر وکړئ، نور به لږ بیا وروسته وګورئ. خیر دی، په دمه دمه په ارام سره به تاسو ټول بیډشیټونه وګورئ. وګورئ انشاءالله. دا خبره مې درته کوله چې زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر یې کړئ او ټلیل هم ټنګ ورکړئ او مهرباني وکړئ چې دا ویډیوګانې شیر کوئ. د دې یو خاص مقصد دی، د دې ویډیو د جوړولو یو خاص مقصد دی. اوس څوک به ځان له واده له بیډشیټ جوړوي، څوک به نوي کور له کډه وړي هغې له بیډشیټ جوړوي. نو مطلب دا دی چې ځان له به ښکلي ښکلي بیډشیټونه جوړوئ. زموږ ویډیوګانې تاسو شیر کوئ خلکو سره، ټولو خپلو ملګرو سره ګروپونو کې شیر کوئ چې د دې آګاهي ټولو خلکو ته کېږي. نو مطلب دا چې دا چینل به کامیاب شي. ټیک دی جي. نو تاسو راځئ چې دا نور ډیزاینونه وګورو. تاسو نور ډیزاینونه وګورئ او خوند ترې واخلئ.
ښه جي امید لرم چې ډیزاینونه هم کتلي وي او ډېر هم خوښ شوي ولې چې داسې ښکلي ښکلي ډیزاینونه موږ راوړو ستاسو لپاره. دې کې اوس تاسو ته زه یو څو ضروري خبرې کوم چې په ډیزاینونو کې که د پردې وي که هغه د بیډ شیټ وي نو اول خبره شروع کېږي د کلر کمبینیشن نه. او وایي که نه فرسټ امپریشن از د لاست امپریشن. کله چې تاسو یو شیز جوړ کړئ او هغه ستاسو په نظر باندې ښه راشي نو هغه بیا مزه کوي. چې په لنبي نظر کې ښه راغی نو بیا هغه کامیابیږي. داسې د هر یو ډیزاینر د هر یو کاریګر دا کوشش وي چې زه یو شیز جوړ کړم او هغه د ګاهک یا د کسټمر په نظر کې ښه راشي نو هغې ته بیا ښه ووایي او شابسي یې وله ورکړي. نو دنیا کې رنګ رنګ ډیزاینران دي، رنګ رنګ ټیلران دي، رنګ رنګ مطلب دا چې استادان دي. هر سړی خپل خپل ډیزاین پیش کوي. زموږ دا چې کوم ډیزاینونه دي موږ تیار کړي دي نو دې کې یو څو خاص خبرې تاسو ته کوم. اول خو چې موږ بیډ شیټ جوړو نو موږ له پکار دي چې موږ د کپړې ګل ته وګورو، کپړې بیکګراوند ته وګورو او د کپړې کوالټۍ ته وګورو چې سلکی کپړه ده، کاټن والا کپړه ده که نه شنیل دي، بخمل دي او که نه دې کې څه نیټ وغیره هم یوز شوی دی. اول د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. که موږ چېرته بعضې خلک یې د چا بیډ شیټ وګوري یا داسې بیډ شیټ جم جوړوم نو اکثر مطلب موږ د بل نقل کوو خو موږ نه د کلر کمبینیشن خیال وساتو یا زموږ په کمره کې چې کومه صفوف پرته وي نه د هغې خیال وساتو نو هغه بیا مزه نه کوي. خو تاسو که لږ دا تسلۍ سره دې باندې پیپر ورک وکړئ او آرام سره دا جوړوئ نو اول تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو په کمره کې کارپېټ څنګه دی یا په کمره کې صوفه څنګه پرته ده یا پردې څنګه اویزانده شوي دي نو د هغې نه یو کلر واخلئ او هغې سره یا سیملر یا کنټراسټ کې جوړوئ دا به لږ ښه راځي. بیا دې کې راځي خبره د موسم. آیا یخني ده تاسو پیړې کپړې یعنی شنیل شو، بخمل شو، پیړې کپړې شو دا استعمالولی شي. او کله چې د ګرمۍ موسم وي تاسو بیا لایټ کلرونه او بیا پکې د مطلب دغه نری کپړې نه مراد یعنی بیا په ګرمۍ کې د کاټن کپړې چې خلک استعمالي په ګرمۍ کې دا یخه راولي. مطلب دا چې ګرمي پکې سړی نه کېږي او په دې پیړو کپړو کې او په دې شنیل والا کپړو کې نو سړی بیا ګرمي کېږي. دا په ګرمۍ کې سړی اسم لري کوي نو په ګرمۍ کې پکار چې د کاټن والا بیډ شیټ استعمال شي. او د کاټن والا بیډ شیټ دای چې هغه سمپل ساده وي. موږ د کاټن بیډ شیټ جوړو نو هغې ته زیات تر څوک پکې ډیزاین کوي نو دوه طرف ته ورته فریل راوړو یعنی د بیډ یو سایډ ته او بل سایډ ته او که چېرې بیا بیډ ته خپو ته جنګله نه وي، لرګي ده پله نه وي نو بیا موږ درې سایډو ته فریل یا فرق راوستی شو. او که چېرې هغه ورته وي جنګله ورته وي تاسو که زموږ ډیزاینونه کتلي وي اکثر دې کې په بیډ کې خپو طرف ته پله یا جنګله نشته دی نو دې کې دا بیډ شیټ چې په دې بیډ باندې راخور شوی دی د دې ټول مزه دغلته زیاته ده. بله مې دا خبره کوله چې په ګرمیانو کې اکثر که تاسو وګورئ اوورال پوره ورلډ کې د کاټن بیډ شیټ استعمال زیات دی نو په ګرمیانو کې د کاټن د بیډ شیټ استعمال تاسو هم کوئ ولې چې دا لږ ایزي وي. بل په وینځلو کې هم دا اسان وي. ها بیا به راشو سلکي کپړې ته کوم چې د یخنۍ موسم دی او په هغې کې بیا خلک د بیډ شیټ استعمال کوي نو هغې کې بیا پولیسټر والا بیډ شیټ استعمال کېږي ځکه چې هغې سره بیا رضایم وي او چې هغه ګرمایش هم جوړوي نو په هغې کې بیا خلک مختلف ډیزاینونه رنګارنګ ډیزاینونه کوي. خو د هغې دپاره مشوره دا ده چې تاسو کله هم په بیډ شیټ ډیزاین کوئ نو کوشش دا کوئ چې د بیډ شیټ بیکګراوند یا د رضایي بیکګراوند چې کوم دی دا لږ یا خو سیلف پرنټ وي یا ساده کپړه کې وي. نو په ساده کپړه کې چې کوم تاسو په دې کې زموږ اکثر د ډیزاینونو کتلي وي چې په ساده کپړه باندې کوم ډیزاین جوړ شي نو هغه پې واضح ښکاره شي. لکه تاسو په ساده کپړې باندې کنټراسټ کې یو ګل جوړوئ نو هغه ګل په هغې باندې واضح ښکاري. او که چېرې په هغه کپړه کې خپل ګل وي مخکې نه او تاسو پې بل ګل دوباره جوړوئ نو هغه داسې اوور ښکاري. بیا نو کوشش کوئ چې کله هم په کپړه کې یا په بیډ شیټ کې داسې ډیزاین کوئ که نه د هغې دپاره مطلب دا چې ساده کپړې نه بیکګراوند دا کوئ جوړوئ او که ډیزایننګ پې کوئ یا پې د نیټ د کپړې نه کوئ یا پې مطلب د نورې کپړې نه کوئ ریشې پېتې پې لګوئ نو هغه دې ورسره بیا ګلدارې کپړې وي یا دې ورسره کنټراسټ کې وي نو هغې باندې به هغه واضح ښکاري. بیا دغسې هغې نه چې کوم بالښتونه جوړېږي نو بالښتونه هم په هغې باندې داسې ږدئ چې مثلا نن سبا خو دا رواج دی چې فلور کوشنې هم خلک بیډ کېږدي نو اول بیډ باندې څادر خور شي بیا فلور کوشنې کېښودلی شي ورپسې دوه بالښتونه کېښودلی شي بیا ورپسې دوه واړه بالښتونه دوه کوشنې بیا نیکرول او بیا دل کوشن دا مخامخ کېښودلی شي د بیډ هغه ښکلا په دې باندې جوړه شي.
او بیا چې کوم دی ورسره رضایي جوړیږي نو رضایي دپاره هم مطلب دا چې کویلټ کور هغې دپاره چې کوم بره ټاپ وي نو هغه د سلکي کپړې یا تاسو هر یو کپړه استعمالوئ شنیل وي یا بله کپړه وي یا پې نټ یوز شوي یا پې ډیزاین شوي وي بره خو هغه پکار دی خو لاندې کپړه چې کوم ده دا سلکي نه ده پکار هغه د کاټن کپړه پکار ده او کاټن کې بیا کاج او بټن وشي او زیب چې پکې ولګي نو هغسې ولاړ ولاړ ښکاري خو پکار ده چې هغې کې کاج او بټن وشي دا ښه وي بله مې دې کې دا خبره ضروري کوله چې کله موږ یو بیډشیټ جوړو په هغې کې موږ پولیسټر نه لګوو نو پکار ده چې کپړې ته لاندې د کاټن کپړه ولګي د کاټن یا د مالکین کپړه چې ورته وایو موږ چې هغه ولګي نو دا چې په بیډ باندې خورېږي کله چې برنی کپړه سلکي وي او لکه شینګې ټایپ کپړه او لاندې چې کوم دی د کاټن کپړه ضروري ده چې ولې دا فوم نه خوېږي نه اکثر چې کټ کې کښېني نو کپړه را ګونجي شي د دې ګونجیوالي د ختمولو لپاره تاسو بیډشیټ چې کله د سلکي کپړې نه جوړوئ د شینګې کپړې نه نو هغې ته لاندې استر لګوئ خامخا استر د فوم سره ونیول شي یکجان شي نو هغه خوېږي را خوېږي نه بله خبره دا ده که چېرې تاسو د پولیسټر والا بیډشیټ جوړوئ نو پولیسټر والا بیډشیټ هسې هم مالکین لګي نو هغه بیا چې کوم په بیډ باندې خور شي نو هغه د خوېدو چانس ډېر کم وي بل دا چې تاسو وګورئ لاول چې تاسو کله بیډشیټ ډیزاین کوئ نو تاسو د بیډ اندازه واخلئ چې تاسو د بیډ چوړایي څومره ده تاسو د بیډ لمبایي څومره ده دا خامخا ضرور تاسو ناپ اخلئ میجرمنټ اخلئ د خپل نام مطابق جوړ شي نو لږ ډېره مزه کوي او بل دا چې تاسو د بیډ پوزیشن ته ګورئ چې د بیډ څه پوزیشن دی مطلب آیا دې ته فریل چې کوم دی دوه طرف ته پکار دی که درې طرف ته پکار دی که چېرې خپو ته پله یا جنګله نه وي سر ته خو جنګله خامخا وي که نه ډیزاین وي نو که خپو ته نه وي او دې ته بیا تاسو درې طرف ته فریل جوړ کړئ دا بیا ښایسته ښکاري او که چېرې خپو ته پله وي د خپو سایډ ته او جنګله ورته وي بیا تاسو فریل چې کوم ورکوئ ډبل فریل هم ورکړی کېږي سنګل هم ورکړی کېږي تاسو بیا دوه طرفو ته ورکوئ او بیا چې کوم دی نن سبا د بیډ به په کمره کې اګدې څنګه د هغې خپل ځان له آیډیا ده تاسو دا مهرباني کوئ چې کله نن سبا اکثر دا فیشن دی چې د کمرې پوزیشن ته ګورئ چې کوم ځای کې بیډ مزه کوي نو تاسو بیډ اکثر د کمرې په منځ کې دی یو خو بل خوا سیټ ټیبل کېښودلی شي په هغې باندې لیمپ کېښودلی شي او لیمپ بیا ولګېږي د هغې یو خپل خوند وي په بیډ باندې مطلب دا چې ورسره بالښتونو د کوشن د ایږدلو هغه طور طریقې سره ږدئ نو چې کوم میلمه را ننوځي او ستاسو بیډ ته ګوري ستاسو کمرې ته ګوري تاسو له به داد درکوي او تاسو به د هغه نه شاباسي اخلئ نو امید لرم چې تاسو به زما د خبرو نه استفاده کړې وي او ستاسو ذهن ته به څه نه څه آیډیا راغلی وي نو تر بله ویډیو پورې تاسو نه اجازت غواړم پلوي الله هم سپارم الله هم خوشحاله او آباد لره موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ډېره مهرباني السلام علیکم